زنانه اعتکاف دا د فرایضو نه دی، دا د واجباتو نه دی. دا که زنانه اعتکاف کوي نو کولی شي، یا په مرتبه د استحباب کې دی یا نفس په مرتبه د اباحت کې دی. که زنانه اعتکاف کوي نو کولی شي. ځکه د مسلم او د بخاری حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په لس رستنو ورځو کې اعتکاف وکړو او واعتکف بعده ازواجه، د هغې نه وروسته اعتکاف د هغې بیبیانو کړی و. خو دا واعتکف ازواجه بعده دلته مکان مبهم پرېښی دی چې دا اعتکاف جماعت کې و که دا په کور کې و، نو دا لفظ دا ځای مبهم پرېښی دی. دا مبهم هم د دې وجې نه پرېښودی دی لکه د زنانه مونځ دا په جماعت کې په مرتبه د جواز کې دی او په کور کې مونځ کول زنانه غوره دي. نو دغه شان اعتکاف چې دی د جماعت کې ول نفس په مرتبه د جواز کې دی او بقای کور کې چې کوي دا به ول غوره. همدغه وجه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه اعتکاف کوي او په حالت د استحاض کې ده، په حالت د استحاض کې ده اعتکاف کوي. دته خانک لاندې ایښی دی د اوبو نه ډک، دا په دې خانک کې ناسته ده. د خانک رنگ چې و تک سور شو نو دا خانک چې د وین نه ډکیږي نو دا په جماعت کې که دا په کور کې، دا په کور کې وي. د دې وجه نه تمام فقها لیکي او دا اوسنۍ زمانې چې دا کم هلکان غونده کېدي چې د الف ته موږی وایي لیکن اطلاقات یې ډېر اوچت دي. نو دا ټول چې یو ځای شي پوه شولې د هغه ائمو د هغه فقهاو چېرته زرمې حصې ته هم نه رسېږي، تمام فقه دا مسله لیکلې ده واعتکفت المرأة فی مسجد بیتها وتعتکف المرأة فی مسجد بیتها. زنانه به اعتکاف کوي کور کې به یو خاص ځای په خاص ځای کې به اعتکاف کوي او هلته به داسې وي چې نور خلک به اوسه کیني پاڅېږي نه، فقط عبادت ته به ناست دی. بقایه خبر د جماعت مسله، د جماعت په مسله کې چې کوم آیات راغلی دی نو دې آیات کې د ښځو سره ذکر نشته دی. دی آیات کې وی وانتم عاکفون فی المساجد ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد ولا تباشروهن. علما ناستی دا صيغه د مذکر ده، جمع مذکر ده. وانتم چې ده دا ضمیر د مذکر ده، عاکفون صيغه د مذکر ده. دا د مذکر خبره کوي چې نر سړی به اعتکاف کم ځای کې کوي، نران خلک اعتکاف کې دا په جماعت کې کوي. د ښځو اعتکاف د دې وجه نه دلته مبهم ځای دی. که چېرته داسې ځای نه وي لکه مسجد حرام، مسجد نبوي، مسجد اقصی چې دې کې مکمل امن دی، په دې کې شپه او ورځ خلکو نه مسجد حرام ډکي، مسجد نبوي ډکي، نو که زنانه هلته اعتکاف جماعت کې کوي نو جماعت کې دی وکړي. لیکن که چېرته پروګرام جماعت کې نه وي نو بیا به زنانه اعتکاف کور کې کوي، په مسجد بیتها، کور کې چې کوم د مانځه ځای هغه کې به اعتکاف کوي د ضرورت په خاطر باندې. که چېرته دغه کوټه کې د دې د غسل ځای و هغه کې هغه غسل خانه کې به غسل کوي، که د بهر ځای و دغه ځای کې به قضای حاجت ته ځي،
که فرض کا دغه کوټه کې غسل خانه نه وه، دغه کوټه کې چېرې د قضای حاجت ځای نه و، دا زنانه به بهر راوځي. که بهر چېرته غسل خانه وه د ګرمۍ د وجې نه اوبو باندې لامبي یا قضای حاجت کوي. که بالفرض و تقدیر کور کې د قضای حاجت ځای نه و، لکه څنګه چې عامې زنانه ماخوستن ناوخته دا پټو ته وځي، سهارا ته وځي، نو دا زنانه به هم د ضرورت په خاطر باندې بهر ته وځي. لیکن د قضای حاجت نه سوا زنانه په خپل ځای باندې ناست دی. نو ډېر د تعجب خبره دا ده، څه موده خو داسې وه چې دا عزیزان چې دا کومې لافې کوي چې موږ قرآن منو حدیث منو، موږ خو ډېر اوچت خلک یو. دوی ویله د ښځو د سر اعتکاف شته دی نه. نو موږ د عزیزانو ته په احادیثو د پیغمبر علیه السلام کې وښوده چې لکه دا د پیغمبر په احادیثو کې د اعتکاف ذکر دی. نو دویم نمبر خبره وکړه جی زنانه به اعتکاف په جماعت کې کوي، په بل ځای کې به نه کوي. مونځ د زنانو مونځ فرض دی، اعتکاف د زنانو زیات نه دی په مرتبه د استحباب کې، د استحباب نه بر نه دی. نو چې مونځ چېرته په کله فرض شو نو مونځ یې په جماعت کې نفس په مرتبه د جواز کې دی. اصل دا زنانه به مونځ کوي په کور کې. نو اعتکاف خو د لوازم نه دی، دا اعتکاف به په کور کې کوي، دا په جماعت کې نه کوي. او کله چې د فسق و فجور وقتي، کله چې د فسادات وقتي، نو پای کې په طریقه اولا سره زنانه به جماعت ته نه راوځي. که زنانه جماعت ته راوځي نو په دې کې د بې پردګي کېږي. کله کله وایي جی ولې دا زنانه چې په د روډونو کې ګرځي، دا چې په دکانونو کې ګرځي، دا چې چېرته په دې بازارونو کې ګرځي. موږ ای وروره خفه کېږه ما، تا به بازار سم نه یې لیدلی چې د زنانو حالت په بازارونو کې دی څنګه. که چېرې تا هلته حالت سم ولي دا خبره به سره کېنه. دا زنانه چې کله بازارونو ته وځي د دې بې پردګي مکمله شروع شي، نو د عبادت په ځای به ته خو د بې پردګي ثواب په ځای ګناه ګټل جدا مسله ده. او کنه چې ثواب ګټي نو زنانه فقها تمامه فقه لیکي چې زنانه به اعتکاف په کور کې کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زنانو خیمې په جماعت کې ولګولې. نبی صلی الله علیه وسلم ته خیمې اوچتې کړي، خیمې پې اوچتې کړې، ورته آیا دا نیکي ده چې تاسو جماعت کې خیمې تاسو ولګوئ؟ خیمې پې ټولې